السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا بسکټ چې کوم تاسو تخکاری د قادیانیانو کمپنی ده، پران کمپنی ده. د هغې کمپنی بسکټ دي، مختلف فلیور او مختلف قسمونو کې دي. دې کې توستون هم شته، په دې کې کیکرس هم شته، په دې کې مختلف بسکټونه دي. دا نمبر په نمبر یو تصویر ستاسو مخې ته راځي. دا د آقای نامدار محمد عربي صلی الله علیه وسلم بدبخت او ګستاخ ترین چې کوم دشمنان دي د هغې دي. د ټولو مسلمانانو خدمت کې درخواست دی چې دا کم بسکټو تصویران ستاسو مخې ته راځي، دا او دې نه علاوه چې کوم نور د پلان کمپنۍ وي د هغې نه ځان ساتئ او سپیشل بایکاټ د دې سره وکئ. دا ګورئ جي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خار ته، مکې معظمې ته تر هغه ځای پورې قادیانیانو ګستاخانو د خپل پراډکټس او مصنوعات رسول دي. موږ دا وایو چې زموږ مسلمانان دې معامله کې او دې مسله کې بیدار او تیار دواړه وي چې دی چې کوم دی د خپلو دوو سترګو نه څلور سترګې جوړې کړي او دا کم څیزونه چې تاسو ته ښکاري د قادیانیانو دا نوې کمپني ده، د پران په نوم باندې د بنګلادیش نه دی لانچ کړې ده. نو چې د دې نه مونږ انشاءالله العظیم ځان ساتو، نورو مسلمانانو کې هم آګاهي پیدا کړو. چرته هم چې یو دکان یو سټور ته ورځو نو ګورو چې دا د قادیانیانو مصنوعات خو پکې پراته نه دي. دا د دې چې کوم دی صرف دا بسکټ، چاکلیټ، داسې چې کوم دی نور څیزونه دي، نمبر په نمبر تصویرانې راځي. صرف فلحال تر دې پورې دا بسکټو تاسو وګورئ څومره قسمونه دي، صرف د بسکټو ورکړي دي. او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق تقاضا هم دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام دشمنانو سره قطع تعلق شي او د هغې سره مکمل مونږ تعلق ختم کو. د نبی علیه الصلاة والسلام سره د عشق او د وفا ثبوت مونږ ورکو او د دغې خبیثانو، قادیانیانو، ګستاخانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم توهینات دی کړي دي، مرزا لعین کړي دي، د هغې په رڼا کې مونږه د دې چې څومره پراډکټس او مصنوعات دي د هغې سره انشاءالله العظیم بایکاټ وکړو او دا نه استعمالو. دا ګورئ جي تاسو ته ښکاري مختلف قسمونه بسکټ دي. دا ټول ما د دې چې کومه هغه ویب سایټ دی د هغې نه را ډاونلوډ کړي دي. دا ټافیانې شروع شوې د دې چې کوم دی په دې نومونو باندې ټافیانې دي. دا د قادیانیانو بیا بسکټ راغه ورپسې نومې بره ګورئ. دا بیسک کلب چې دی دا هم د پران کمپنۍ دي او دا د قادیانیانو د بنګلادیش یو کس دی د هغه په نوم. دا مسالې دي د قادیانیانو، دا د وریجو مساله ده، تاسو ته ښکاري په سکرین باندې. دا د چکن مساله ده، مختلف قسمونه د وریجو، مختلف قسمونو مسالې دي. دا ګورئ دریم قسم دی د وریجو. ورسره چې کوم دی دا د غوښې دا مسالې دي او دا ورسره ګرمه مساله ده د قادیانیانو د پران کمپنۍ. دا ګورئ چې د غوښې بله مساله ده، دا کورکمان وغیره دی. دا ټول د قادیانیانو دي او د قادیانیانو کمپنۍ ده. پران هوښیار اوسیږي او د دې چې کوم څیزونه تاسو ته مخې ته راځي کمپنۍ نوم پې باندې ګورئ چې پران یې پې لیکلی وي دا د قادیانیانو ده. مسلمانان دوکه کېږي اکثر داسې چې دا خبیثان خلکو له دوکه ورکوي او مخکې چونکې د خلکو د مخې ته راغلی وه هغې شیزان کمپنۍ پیژندلې وه، مشموم کمپنۍ الحمدلله هغې پیژندلې وه چې دا د ګستاخانو قادیانیانو دي. نو هغې سره الحمدلله ټولو مسلمانانو مستقل بایکاټ کولو په دې په یو نوي نوم باندې او نوي ملک نه چې کم دی کې هلته کې خلکو ته د دې څیزونه آګاهي نشته. الحمدلله پاکستان خو داسې ملک دی چې د ختم نبوت کار ډیر دی، دلته کې د ختم نبوت ملګري تکړه دي، شکر دی، هر محاذ باندې لګیا دي، کار کوي. نو هغې وکته چې هلته کې سستی ده، غفلت دی، د پسمانده علاقې ګوري، هغه ځای نه ګوري چې کوم ځای کې تحریک د ختم نبوت کار کمزوری وي یا وینه. دا اوبه دي د قادیانیانو، تاسو ته ښکاري منرال واټرې دي. دا د قادیانیانو جوس دی د ام والا. د بیا بسکټ یو دوه قسمونه دي. دې پسې چې کوم دی بیا ګورئ دا د ام جوس بوتلو کې راځي، د قادیانیانو دي. دا 7 اپ په شانتې پران اپ دی لانچ کړی دی. دا د هغې مختلف د جوسونو پیکټې دي او د هغې چې کوم تصویران دي ستاسو مخې ته روان دي، ګورئ یې تاسو. دا وپېژنئ او دا یاد ساتئ چې هر ځای ته ځئ نو چې هغه ځای کې تاسو ګورئ چې قادیانیانو کوم څیز هم پروت وي
زموږ مسلمان رور سره وي هغه په مینه محبت سره او په ښایسته طریقې سره تبلیغي انداز کې پوی کو ورته وایي چې دا د قادیانیانو دي. الله دې زموږ د ټولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحیح محبت نصیب کړي او د ختم نبوت د دې مهنت سره د الله ترمنګ موږ تړلي وابسته وساتي. الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر شو. چېرته قادیانیان مرزایان دي الله دې ورته هدایت نصیب کړي چې د چا قسمت کې هدایت نه الله دې نیست او نابود کړي. دا ګوري جی دا نور ټانګو په نوم باندې داسې چې کوم دی د لیمن والا فلیور دی پکې نور سیزونه دي کینونو کې راځي پاور نوم یې پرې لیکلی دا د پران کمپنۍ دي د قادیانیانو کمپنۍ ده او د بنګلادیش نه دي لانچ کړې ده. دا واړه لوی بوتلې دي پکې مختلف قسمونو کې راځي او دکانونو کې پرتي. زموږ ډېر ملګري مسلمانان داسې دي چې فی الحال هغوی د دې نه خبر نه دي او پته ورته نشته دی چې دا د قادیانیانو دي دا ټافیانې دي د قادیانیانو. دا ګورئ مختلفو تصویرانې دي او مختلف قسمونو کې او مختلف ذایقې دي د پران کمپنۍ دي د وړو ټافیانو نه چې راواخلي تر غټو ایټمو پورې په دې کې بیا ګوره د پلو والا چکې دي غټو ډبو کې هم شته وړو کې هم شته ټافیان هم شته دي پیکټو کې هم شته. دا د قادیانیانو کمپنۍ ده. ټول مسلمانانو ته درخواست دی د نبي علیه الصلاة والسلام د ناموس په خاطر هغې د محبت په خاطر باندې دا څیز مونږ عام کو او دا چې کوم دی ټولې دنیا خلکو ته وښایو څومره مسلمانان دي چې هغې د دې نه ځان ساتي. دا ګورئ د ټافیانو مختلف تصویران او ډبي او بوتلې هغه ستاسو مخې ته راځي واړه واړه چې کوم پیکټو کې راځي هغې کې هم شته. د دې غټ چې کوم ډبي دي او پیکټ دي هغه هم شته دی. دا چاکلیټ دی د قادیانیانو دا داسې پیکټ کې د نورو څیزونو چې څنګه دغه راځي ټافیانې چاکلیټې او د خوراک څیزونه دقه رنګې پیکینګ کې دي هم دغه کړي دي بلکې دا عین ښایسته پیکینګ ورکړی چې خلک دوکه شي او خلک ورته راغب شي او خلک دې طرف ته مایل شي. دا ورپسې د قادیانیانو تیل دي جي د پخلي او د خوراک چې کوم مختلف قسمونه دي دا د هغې چې کوم ویب سایټ دی د هغې نه ما را ډاونلوډ کړي دي صرف د مسلمانانو آګاهۍ دپاره چې مسلمانان دا وپېژني د دې د مشهورتیا دپاره نه چې ګینې مونږ یې مشهور کړو ورسره مونږ دا میسج او پیغام ورکړو مسلمانانو له چې د دې نه خامخا ځان ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې چې دا د قادیانیانو دي او د دې چې څومره پیسې دي هغه دي واپس راخلي د مسلمانانو د ایمان خرابولو دپاره یې بیا لګوي او استعمالوي. هسې نه چې زموږ پیسې چېرته د مسلمان د ایمان په خرابېدو کې استعمال نشي. لکه شیخ زکریا رحمت الله علیه دا فرمایي که چېرته کې یو مسلمان هم قادیاني شو د قیامت په ورځ به د آقا انعامدار محمد عربي صلی الله علیه وسلم لاس مبارک وي او د ټولو مسلمانانو ګریوان به وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دې نه تپوس کوي چې قادیانیانو د ده په ایمان ډاکا چوله نو تاسو چې کوم دی د دې غم او فکر ولې نه دی کړی. اګورې تاسو ته هندي او بنګالۍ ژبه کې لیکل هم په دې باندې شته دی. دا د هغه ځای نه دي لانچ کړی ده د دجل او د فریب او د مکر نه کار اخیستی دی. الله دې زموږ د ټولو د مسلمانانو حفاظت وکړي. الله دې ستاسو د ټولو حامي او ناصر شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.